بسم الله الرحمن الرحيم. مفعول مطلق ته رسیدلی وکنه و مفعول مطلق مصدر است که واقع شود بعد از فعلی و آن مصدر بمعنى آن فعل باشد. کجی بدری بابونو کی چاگی کی دا عوامل لفظیه و بیان دے، دا عوامل و بیان دے، دا دویم باب بیان شروع دے. او په دویم باب کې مونږ ویلیو د افعال عامله و بیان دي. اولم پکې قاعده ذکر کړې و یو فعل غیر عامل نشي کېدلی. دویم دا تقسیم کړی و چې د عمل په اعتبار سره د فعل دو قسم دي، معروف مجهول. ناول بیان معروف کی کوي. من ویلو فعل معروف کلازمی که متعدی یو عمل در رفع کی فاعل طرف ور کی، او به کچری لازمی شپږ اشیاء تناسب ور کی، مفعول فيه له معه مفعول مطلق او حال او تمیز. او کچری متعدی نو یوم شتم نسب ور کی چغه مفعول به دی. بے فصل کی منگ ویلیو دغه معمولات و تعریفات کی. اول پکې د فاعل تعریف شوی. فاعل تعریف کې منگ څلور اجزا جوړ کړي و. هغه اسم ته ویل کېږي. یو مخکې ترنه فعل شبه فعل وي، دوا او دغه فعل شبه فعل د اسم ته منصوب وي، نسبت شوی درې، او دغه فعل شبه فعل قائم وي په دې اسم باندې، واقع نه وي. څو شو؟ څلور. راځي دا هو زول سبقو. دویم نمبر د مفعول مطلق تعریف راته کوي. مفعول مطلق تعریف کی مولوی صاحب درې اجزا بیانو. یو بوله تعریف کو د خیر سره درې اجزا دي پکې، او یو بوله کافی نه قواعد بیان کو. نو تعریف کی ما ویل درې اجزا دي. هغه اسم ته ویل کېږي یو جز، هغه مصدر ته ویل کېږي یو جز مصدر وای، مخکې ترنه فعل وي دوا، او د دې مصدر او دغه فعل معنی یو وي درې. هغه مصدر ته ویل کېږي یو، مخکې ترنه فعل وي یا شبه فعل وي دواړه وای، مخکې ترنه فعل یا شبه فعل وي دوا، او دغه مصدر او دغه فعل شبه فعل معنی یو وي درې. لکه ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق دی. تعریف درې وړ اجزا پکې دي. مصدر هم دی یو، مخکې ترنه فعل هم دی ضربت، او د اغي او د معنی یو ده. هم دغه شان ضارب زیدین ضربا که مخکې ترنه شبه فعل هم دغه شان دی. تعریف خو یاد شو کنه. تاسو دې ته لګو غوري به قاعده وایو. ومفعول مطلق مصدر است، دا هغه مصدر دی یو جز که واقع شد بعد از فعلی، چې واقع وي پس د فعل نه دو جزا. وان مصدر بمعنی ان فعل باشد، او دا مصدر په معنی هم دغه مخکینی فعل وي. درې جزا شو کنه. نبه که فعل لازمی او که متعدی وي. که متعدی وي دغه مثال لکه ضربن روالا، په ضربت ضربن کی، او یا قیام لازمی کی مثال قیامن روالا، در قمت قیامن په قمت قیامن کی. ناول د متعدی مثال او دویم د لازمی دی. کافیه کی تعریف کړي او اسم ما دانم د هغه مصدر دی یو جز. فعله فاعل فعل مذکور، چې د مخکینی فعل کم فاعل دی هغه کړي وي. مطلب یو دی ضربتو کې فاعل څوک دی؟ تو دی کنه. دا ضربن چا کړي؟ هم د مخکینی فعل فاعل کړي کنه. قمتو کې فاعل څوک دی؟ تو. دا قیامن چا کړي دی؟ هم دغه قمتو فاعل کړي کنه.
نه رسي په نو کافیه کې تعریف دا دی او اسم ما دانوم دا غ مصدر دی یو جز فعله فاعل فعل مذکور چې د فعل مذکور فاعل کړي وي دو جزا امنګ ویلیو چې د فعل نه پس واقع وي دریم جز بمعنى هو دا مفعول مطلق دا مصدر به دغه فعل مذکور په معنی باندې وي پوه شو کنه اوس ورله قواعد وایو نو ملي سم مفعول مطلق اول نمبر درې قسمه صاحب د کافی ذکر کړی دي کله د تاکید د بار راځي کله د نوعی د بار راځي کله د عدد د بار راځي دې قصې باندې کو مختصر به وایو مفعول مطلق تاکید د بار کله راځي کله چې د مفعول مطلق کم مفهوم دی دی کې څه زیادت نه د فعل په مفهوم باندې دوړو مفهومونه یو وي بس تش تاکید ورلوي کې شی ډبل ذکر شي تاکیدی نو لکه دې لپاره مثال د جلست جلوسن کې نه استلم پناست معنی جلوسن په مفهوم کې څه زیادت د جلستو په مفهوم نشته تاسو به دې پوه شو دیم نمبر مفعول مطلق راځي د بار د نوعی سمانا داغه مفعول مطلق ته ویل کیږي چې دلالت د فعل په انواع باندې کوي چې هغه فعل نور انواع مشتري وي د زایمه لکه مثال جلست جلسه ذکینا استلم په یو خاص قسم ناست باندې مثلا پر لته می وهلي مثلا التحیات په شکل کې ناست من دلته د جلستو انواع ته اشاره وکړه چې ډېر انواع دي ایوه دام ده د ناس ډېر قسم دي کنه دي دریم نمبر مفعول مطلق عددی دی دغه مفعول مطلق ته ویل کیږي چې دلالت ور سره په عدد باندې کوي لکه جلست جلستن کې نستلم په یو پیر ناستمانی فعل مانم بوګي ور سره پیری عدد بیان کړو په نه شنی به قاعده د ذکر کړي مفعول مطلق چې کله د تاکید د باروي او همیشه د بار مفرد وی لا یثنى ولا یجمع انا به تسنیه کیږي او نه به جمع کیږي نورې قصې به نه کو ولید سدا په خلاف د مفعول مطلقي نوعی او تاکیدی هغه چې کله محل تسنیه او تسنیه کیږي به کله چې محل جمع کیږي به یو قاعده تر دې پورې یو قاعده بلکې دا موږ تقسیم وکړو دویمه قاعده دا ده کله کله مفعول مطلق چې ده من غیر لفظهم راځي تاسو ذهن کې کېنه وای مفعول مطلق په تاریخ کې دریم جز موږ دا ویلو چې د مفعول مطلق او د مخکینی فعل معنی به یو وي نو دارومدار بده معنی شول چې معنی د دا او د فعل به یو وي واسباب دی یو وی کنه دا نه ضروری نه ده ماده دی یو وی کنه دا نه ده ضروری لفظ دی یو وی کنه دا نه ده ضروری نو راځي څلور صورتونه مجموعي جوړيږي کله لفظ ماده معنا ټول یو وی لکه ضربت ضربن ذات ربا مادم دا لفظم دغه دی بابم دغه دی مانم دغه دا ضربن سره نرسو دویم کله داسي ماده یووی معنی یووی بابی بدلی انبت نباتن مفعول مطلق دی انبت د بارا نبات دواړو کې ماده ده معنی هم د دواړو یو ده نو معنی هم یو ده ماده هم یو ده لفظ هم یو ده کله لفظ ټکب کې مو ایدا به ضرورت لري اسماده او کار سره راځي نو ماده هم یو ده معنی هم یو ده البته بابي بدل له یو مزیدونه دی باب افعال له بل مجردونه دی نصر باب دی تاسو پیږی کنه څو شو دوا دریم نمبر معنی ایووی بابیم یووی ماده بدلی لکه جلست لکه قعدت جلوسا قعدت فعل فاعل جلوسا مفعول مطلق دی دلته ماده بدل معنی یو ده دواړو معنا ناستنه دومره کافی ده مفعول مطلق ہونے کے لیے بس دومره کافی ده معنی یو ده
بابم یو دی دواړه مجردونه دي البته ماده بدله د یو کې قاف عین دال دی بلکې جیم لام سین دی څه صورت شو درې او څلورم صورت چې باب هم بدلی او ماده هم بدلی او معنی یو وی اغم صحیح دی ځکه دارومدار بچا معنی دی معنا باندې نو یو صورت به ناجایز مطلب مفعول مطلق باندې جوړیږي د سی وایا چې معنی د مصدر او د مخکینی فعل بدل شي بهر حال موږ دریم جز دا بیان کو چې د مصدر مفعول مطلق او د فعل معنی وي نو کبه مخکی فعل سره ماده باب هم یو هم ټیک ده کماده یو باب بدلو هم ټیک ده کباب بدلو ماده یو هم ټیک ده دارومدار بچا دی معنا چې بس معنی وي بل قاعده دا ده چې کله کله د مفعول مطلق فعل حسبيږي جوازن وی کله وجوبن وی جوازن مثال په تور معنی خو چې قرینه موجود وي یو سړی را چې ته خیر مقدم قدمت خیر مقدم او کله وجوبن فعل حسبيږي وجوبن کله سمعن وی او کله قياسن وی سمعان د بار مثال لك سقيا راعيا خيبه جدعا حمدا حمدت حمدا شكرا اټول کې مفعول مطلق د فعل حذف د حذف وجوبي سماعي سره او به د قياسي د بار غن اقسام دي دغه بیان نکو او د قصه ده تاسو په شو لیکن بد دینه تیر شي وس مخکې راځي ورپسې مفعول فيه دي ومفعول فيه اسم يس ناراضي ول د دې تعریف وکړو او به بدی کوم څه قواعد او ول بیان کو مفعول فيه کی تعریف کی درې اجزاء هغه اسم ته ویل کیږي یو جز چې فعل ور سره ذکر وی دوا فعل ور سره ذکر مې ځکه ویلو چې دا ویل ټیک نه دی چې فعل ته مخ کی ذکر وی ځکه دینه کله فعل مخ کی او کله رسوي سباق نه کوي نو اول هغه اسم ته ویل کیږي دویم جز فعل ور سره ذکر وی دریم جز دغه فعل په دغه اسم کې واقع شوی وی قائم پوری نه وی د فاعل بشان واقع باندې نه د مفعول به بشان بلکې پکې واقع وی یعنی د اسم دغه فعل لپاره ظرف وی هغه اسم ته ویل کېږي یو جز چې فعل ور سره ذکر وی دو جزء او دغه فعل په دغه اسم کې واقع وی درې جزء به دې اسم ته چا کې چې فعل واقع دی ظرف فعل کېږي ظرف لغت کې روخي ته ویل کېږي یا غشي ته کوم کې چې نور شي نه زیږي او اصطلاح کې ظرف هغه اسم ته ویل کېږي چې یا پکې د وخت معنوي او یا پکې د ځای معنوي موضع معنی پکې وي صمت یوم الجمعه یوم ضرب د وخت معنی پکې ده او دغه شان ضربته فی المسجد فی المسجد ضرب دی خودی کې د مکان معنی ده برحال دا خو د ضرب خبره شوله د مفعول فی تعریف کې درې ازازین کرال کنه تاسو ګورئ نور خبره کوم ومفعول فی اسم یو جز هغه اسم دی کفعل مذکور درو واقع شو چې فعل مذکور بده کې واقع دوا اجزا بدی کې شوګه فعل په کې واقع وي دریم جز او فعل مذکور فعل ورسره ذکر وي څو جز شو فعل یو کې شی فعل وي درې اجزا شو کنه کافیه کې تعریف کړي هو ما داغه سمت ویلې کیږي فعل فيه فعل مذکور چې شوی بدی کې فعل کوم فعل مذکور ندی کې به دغه شان دوه اجزا ته اشاره شولا به دا فعل مذکور که زمانی وي او هم دي مفعول فيه کې
زمانی معنی پرته وي زمانی او کله مکان والا پکې پرته وي بهرحال موږ ویلو اور ظرف گوینده ته ظرف ویل کیږي او د ظرف به دوه قسمه دي مولوی صاحب یو د مفعول فيه تعریف شلو دویم دا ویل چې دویم د اصطلاح بیان وکړو چې مفعول فيه ته څم ویل کیږي ظرف دوا او دریم د دې تقسیم د دوه اقسام ہوتا یو ظرف زمان دی یو ظرف مکان ما ویلو ظرف زمان هغه ظرف ته ویل کیږي چې په زمانه دلالت کوي ظرف مکان هغه ظرف ته ویل کیږي چې په مکان دلالت کوي موضع باندې ځای باندې دلالت کوي بهرحال نمنګ دا ویلې شو چې صاحب د نحومیر مفعول فيه کی درې خبرې کړي وی تعریف کړي یوې بیان د اصطلاح کړي چې ضرب ورته وي او دریم نمبرې تقسیم کړي وان را ضرب اور ضرب گوین دغه ته ضرب هم وي و ضرب بردو ګنس ضرب بدو قسمه ده ظرف زمان چون یومه لکه یوم رواله بدی ترکیب کی چې صمتو یوم الجمعه صمتو فعل تو فاعل یوم مضاف الجمعه مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول فيه زمانی ظرف زمان و ظرف مکان مثال لکه عند رواله بدی ترکیب کی جلستو عندک جلستو فعل تو فاعل عندک مضاف کې مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول فيه ظرف مکان شو تاسو به شوري د دې لپاره لګي مختصر قاعده کې نوې ذهن کې اول مفعول فيه به منصوب وکا خو شرط ولدا دي صاحب د کافی وي چې فی بکې محذوف وي مقدر وي نو صاحب د کافی بنسبانی کې فی ذکر وي ام مفعول فيه دي لکه ضربت فی المسجد او کفی نوی ذکر ام مفعول فيه دي لکه یوم الجمعه دوه صورتونه کې مفعول فيه دي البته د نسب د پاره واجب ادا د چې فی مقدر وي ځکه کفی ذکر به مجروري او غیر بجر ده او بعضی نحوین وی چې دا فی دی مقدر وي دا د نسب د پاره شرط نه دی څنګه چې صاحب د کافی ویلو بلکې دا د مجرور دا د مفعول فيه کې دو د بارا شرط دی کفی ذکر وو مخه مفعول فيه نه دی بیجاری مجرور دی چې فی ذکر نو علم مفعول فيه وی نو بازی وی د نسب د بارا تقدیر د فی شرط دی لکه صاحب د کافی وی او بازی وی د مفعول فيه جوړېدو د بارا تقدیر د فی شرط دی بهرحال په دې خبره پوه شو بدا تقدیر د فی کم ځای کې راځي نظر فی زمان چې ټول بټوله تقدیر د فی قبل یلته تقدیر د فی راځي لکه یوم کې رااله زمانی کې او مکان چې د ظرف مکان نو کله شان خبر وګد کونو خبي اصل کې ظرف ک زمان وی او ک مکان وی دوه قسمه دي د هر یو مبهم او یو محدود ظرفی مکانی مبهم چې مکان وی او مبهم وی لکه جلستو عندك تاسو رکین السلام استا مکان دا مکان کم مکان دی کم ځای پوری دی حدیث تا او ضربته فی المسجد دلته مسجد حد شته معلوم دی نو کله مکان مبهم یو کله محدود وی دغه شان زمانم کله مبهم وی او کله محدود وی محدود مثال لك یوم مبهم مثال لك عصر نو ظروف زمان که مبهم وی او که محدود وی بهر حال تقدیر د فی قبلی او ظروف مکانی که مبهم وی ندام تقدیر د فی قبلی او که چری محدود وی مبهم نه به تقدیر د فی نه قبلی بے ظروفی مکانی مبهم اشفق جهاد دی مخیتا مکان مبهم شاتا خی طرف تا گز طرف تا برا لاندی دا بشفق دیتا ویلی کی جهات ستا دا مکان مبهم دیکھا دا تقدیر دی فی قبلی
ورسره دا مثلا ذهن کې کېنوي کله کله مفعول به دا منصوب جوړیږي علی شریطه التفسیر یعنی دا منصوب وي په دې شرط باندې چې فعل بددي حذف فی عامل او دا غیر رستو بل فعل تفسیر کړی وي خځې مخکې راځي مشکله خو نه ده کنه اسې مرسه خو کې یادېدلې یادېږي به کني نفس قاعده خو اورو کنه دا مو شو څلورم نمبر معمول چې مفعول معه دی فاعل مفعول مطلق مفعول به درې وشو مفعول معه یو بددي تعریف وګو او دې کې مختصر قاعده نو مفعول معه تعریف درې اجزا لري به هغه اسم ته ویل کېږي یو جز چې بس وو نه ذکر وی دو جزا وو په معنا د معوي درې جزا څلورم عمر سره ولګوي فعل یا معنی فعل هم ذکر وی څو جزا شو څلور کتاب کې صرف درې اجزا دي هغه اسم ته ویل کېږي دویم پس د وو نه ذکر وی دریم او په معنا د معوي لکه مثال جاء البرد والجبات والجبات کې الجبات مفعول معه ده اسم ده یو پس د وو نه ده کنه والجبات وو او په معنا د معم ده ور سره بدام وي چې بس او ور سره به فعل یا معنی فعل وي ما فعل معنی فعل وی کافی تعریف چو کو به خبره خشي تاسو غري کتاب کې لکشان مفعول معه اسم است یو جز که مذکور باشد از بعد از وو چې ذکر وی پس د وو نه دو جزا بمعنى مع او بمعنى د معوي څو جز شو درې چون والجباتی لکه جباتی رواله بدی ترکیب کې جاء البردو والجباتی جاء فعل البرد فاعل وهو بمعنى مع الجباتی مفعول فيه مفعول معه اي مع الجباتی فعل سره د فاعل او سره د مفعول معه نه جمله فعلیه شو تاسو پیږئ کنه صاحب د کافی تعریف کړي هو مذکور بعد الواو لمصاحبه معمول الفعل لفظا او معنى دا غیسم ته ویل کیږي یو جز چې پس ته وونه به ذکر وی دو جزا دریم جزئی لک بدل ذکر کړي دا د دې د برابرۍ چې د مفعول معه د فعل د معمول سره ملګری شي د فعل معمول څوک دی فاعل هغه سره فاعلیت کې مرګری شي فاعل جوړ شي او یا د فعل د معمول مفعول به سره مرګری شي په وقوع د فعل کې فعل به واقع شي هغه بشان بدا فعل ما ویلیو کله لفظن وی او کله کله سوي مانن وی کا لکه جاء البرد کې فعل لفظن دي او مانن مثال د مانن د بار مثال لکه مال زید و عمرو مال زید دا وعمر كامر مفعول معه ده پس تواونه ده او دلته فعل چې د فعل معنوي ده تصنع او لفظ کې نشته ده بهرحال پوه شو وسره زي کچره فعل لفظن ذکرو لکه جاء البرد او عطف هم جائز جوړې دلو یعنی دا وو عاطفم جوړې دلو او په معنا د معم جوړې دلو لکه تعبیر بدل کا یوم څه ویلو دا وو عاطفم جوړې دلو وو په معنا د معم جوړې دلو تعبیر بدل کا مفعول معهم جوړې دلو معطوفم جوړې دلو ندی صورت کې ته اختیار نو ما څه ویل کا فعل لفظي وی او معطوفم جوړیږي او مفعول معهم جوړیږي نو ته اختیار دې څوک جوړې جاء البرد والجبات مفعول معهم جوړول شي والجبات معطوفم جوړول شي بردو باندې نرسي چې کله عطف جایز
او فعل کم یو لفظي وکړه لکه جاء به دواړه کولای شي او که عطب نه کېدل به مجبوری ده نو بس به مفعول ما هو جوړو لکه جئت وزیدن دا زید نشاتب کوله به تو باندې ځکه تاسو به دا قاعده ویلي کې شرطم ذهن کې اسه مخ کې کتابونه ویلي کله چې د اسم ظاهره ته بضمیر مرفوع متصل باندې وشي او کې د بالمنفصل دغه تاکید بضمیر مرفوع منفصل معنی کې دلته هونه دي شوی نو عطب نه صحیح کیږي نو مجبوری د وسبتي مفعول ما هو وي او که شریف المعنوي او عطب جائز نو تعین العطف به عطب جوړه تعین النصب وما کسیم ویلا تعین العطف کفیل کم یو معنوي او عطب څو جائز نو عطب یې وکا یعنی دغه مفعول ما هو دغه اسم مفعول ما هو ما جوړه معطوف یې جوړ کا ها عطب نو جائز به مجبوری ده نو بس تعین النصب هم مفعول ما هو جوړه نو بوې شولې به مزغه قیدی راځي ورلا دا یو سبل ملګری کوم ومفعول له کثواب وایو آسان دینو دیو سره مرګره دیکھا پنځم نمبر معمول چې مفعول له دی دې په تعریف کې مدره اجزا دي هغه اسم ته ویل کېږي یو جز چې دلالت کوي په یو معنی باندې دو جزء او دغه معنی سبب د فعل وی څو جزء شو درې هغه اسم ته ویل کېږي دلالت په یو معنی باندې کوي او دغه معنی دریم جزء سبب د فعل وی لکه قمت اکراما مفعول له دی اسم د یو جزء په یو معنی دلالت کوي اکرام باندې او دغه اکرام چره دغه مخکینی فعل لپاره سبب جوړ شوی ولی ودره درجی اکرام می ورلا کاو کنه پوهنه شو بي دومره پوری ورسېدلو صاحب د کافی کم تعریف کړي هو ما دا غي سمته ویلې کیږي فعل لاجله چې دا غي د پاره شوی وي څوک فعل مذکور ودواج زادي هغه سمته ویلې کیږي چې دا غي په وجبانه فعل مذکور شوی دواج زادي وې شو بي اگر خبره وکوخه دا مفعول له اصل کې بدو قسمه مولوی صاحب ډېر رحم خبره کومه واغو ته کې دي څو قسمه کله دسی چې مفعول له علت وی د فعل لپاره او کله داسي چې مفعول له حکمت وی د فعل علت او حکمت کې فرق مو بجن تنویر رحم الله کړهغه علت او چا کې فقہ ډېر ضروری علت چاته وي حکمت چاته وي نو کله مفعول له څوي علت وی علت د شی په شی مقدم وی ندی ته به خلق مفعول له حصولي وی کا څورته وی دې ته مفعول له وجودي وی سمي ویل چې اول قسم کوم ویلو چې مفعول له علت وی علت نو به دې ته وجودي ویلې کیږي وجودي یعنی د وجود په وجبانه فعل وشو دی وخت کې دا په فعل مقدمي لکه قعدت عن الحرب جبنا دا جبن چې ده کنه دا علت د قعدت د جنگ نه د پاتې کېدو د لپاره علت دی قعدت عن الحرب جنگ نه پاتې شو مکه نه استم ولی مزدلی را پکې وجبنا نما ویل کنه کله مفعول له څه وی علت وی به دی وخت کې د څنوم وی مفعول له وجودي سمانا د وجود د وجه نه فعل شوی دا قعدت ولی وشو جبن پکيو اما تاسو ول دی وخت دا مفعول له چې کله بمعنی علت وی کله وجودي دا په فعل معنی مقدم وی ځکه علت په فعل مقدمینو قانون دا علت مقدم یو معلول مؤخر وی دی فعل ته معلل به وی کا فعل معلل به پوه شو به کړه دیم صورت چې کله مفعول له حکمت وی بالفاظ دیگر دي ته حصولي وي حصولي سمانا یعنی دغه مفعول له چې د فعل د وجنه حاصليږي دلته فعل مقدم مفعول له باندې اول فعل به نتیجه کې مفعول له حاصل شو مخکې څو مفعول له اول نه
فعل وجود کې راشي به دغه وجود په وجه نه فعل وجود کې راشي او دلته د مفعول له د فعل د وجه نه مفعول له راشي حاصل شي لکه ضربت هو تأديبا وهلو سر بارجی تا ادب پکې راشي نو ول وهلي رسو ادب راځي قمت پاسې د لمولي اکرامن چې اکرامي وشي نو اکرام پاسې در سره کیږي پتن لګي پوه شوي کنه نو کله حکمت فی مفعول له هغه ته به څنو مفعول له حصولي او دا به د فعل نه مؤخر وي دغه په نتیجه کې راځي د فعل نه پیدا شي او کله معنی د علت وي دې ته څه وایي وجودي د وجود په وجه فعل کیږي او دا په فعل باندې مقدم وي رفقه کې دا شدید استعمالي کې ښه یو ته علت وایي لکه وسله په دې سړک روان دي مولوی سي موټر سایکل ور سره دي گاډي ور سره دي او سره باتای ولګېدله نصر باتای معنی سره مخ کې معنی زی د څه ده کنه نو کته وی چې یار گاډي ماړي خو نشته یار یعنی حکمت په دې کې څه دی چې مزه چې گاډي ونه جنگيږي رش جوړ نشي دا حکمت دی کته وی گاډي ماړي نشته بس ورځه پی دا صحیح ده نه ده صحیح بھئی حکمت هر وخت موجودواله نه دی ضروری دا خو څه علت نه دی چې نو بس دا حکمت دی ورکه خو نه درکړل لګي بدل کړي علت کنو حکم بدلیږي حکمت کو کنو حکم زړه په زړه حضرت شیخ الاسلام زیب بزیلی کی ګوره دغه شی علت نه دی چې نشته نو ته حکم بدله بلکې دا څه دی حکمت دی او کنو بس د حکمت هر وخت نه دی ضروری چی یګی کنه د شډیر مثالونه دي برحال یو مسله ور سره د مخ تراله چې چا د بار ودرېدل جایز دي کنه دي زمون فقاو څلور سورتونه ذکر کړي سم خبرو پس خبره شول څو سورتونه ذکر کړي څلور ذکر کړي دي یو کس داسې دی چې هغه غواړي ماته د خلک ودرېږي د وجه د دینه چې ځان لوی غني ته ودرېدل چې دی مکروه دي خیا دي ساتي کا استادي هغه پیری هغه پلاری هغه د جمعه امامي هغه څوک می دته ودرېدل څه دي مکروه دي وجه دا ده ساده ودرېدل په وجه هغه متکبر جوړیږي او سبب د معصیت تم سبب جوړیږي دغه د ګناه د پاره ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم څو یو دیم نمبر هغه کې تکبر نشته لري غواړي نه او یې رده چې زو د ودرېګه متکبر جوړیږي دلته مدرېدل وته مکروه دي مو ودرېګه غالب ګمان دا دی چې تکبر به پیدا کیږي دریم نمبر یو سره داسې ده نه وای چې ما ته ودرېږي او نه یې رده دې شته چې ته ودرېږي هغه کې به تکبر راشي موږ فتوا به دی لیکلې ده نه دا بالکل جایز ده مباح دی مباح او څلورم نمبر چې هغه بالکل مستحب دی ملمراله یا بل ملمراله هغه ته د ملاویدو لپاره ودرېږي یا جنازې ته ودرېږي دې لپاره چې شاور کما ولې ور کما وتا یا چا سره سامان ور سره دی او ته ودرېږي دې لپاره چې سامان دی والم یعنی امداد دی مقصود دی وخت کې ودرېدل سنت مستحب دی وای شو لیکنه عربی عبارت سبا ودواړو شریک وایو